السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو نن 14 سپتمبر 2024 دی د هفتې ورځ ده. زه د زیارت جمعرات د ورځې د سهار نه په سفر باندې یم د جنوبي وزیرستان طرف ته وم. اوس د بل طرف ته راغلم. تر اوسه پورې خو بیخي سیګنلو کار نه کوو. دلته کار شروع کړو. ما ته یو ملګري د منیر شاکر یو کلیپ رالیږلی دی په دا لاره باندې. اوس ما واورېدو په چونکې زه لا مصروف یم ورځ نیمې پورې نورم، خو چونکې هغه کلیپ غلط بیاني کړې ده، په هغې کې غلط فهمي پیدا کوله. د دې وجې نه زه ضروري ګڼم دلته مختصر وضاحت کوم، تفصیلي جواب به بیا کوم انشاءالله. ملګرو تاسو ته معلوم وه چې د څو کالو نه منیر شاکر هغه د متواترات دین چې ورته مونږ وایو په هغې په صرف انکار نه کوو. که انکار یې کولی خو مونږ به ویل چې زه له ده معامله ده، لیکن د هغې په باره کې استهزا شروع کړه، ټوغې شروع کړې او دغسې انداز سره لګیا و چې پښتانه ګمراه کول. نو د ارتداد دغه فتنه روانه وه. موږ د هغې د مخنیوي کوشش کوو وخت په وخت باندې. تقریبا د نن نه 2 میاشتې مخکې ما د عقایدو باندې یو استفتاء مرتب کړه. هغه عقاید مې له 3 کلیپونو نه راواغسته کوم چې ده بیان کړي وو، او د هغې نه ما یو فتوا جوړه کړه. دا فتوا ما تمام مکاتب فکر ته په دې نیت ورولېږله چې که اوس زه وایم چې یاره د ټوله دنیا په قرآن نه پوهېږي او قرآن پټوي، قرآن نه بیانوي او صرف زه بیانوم، نو خلک به وایي چې یاره دا د وهم شکار دی. نو ما د منیر شاکر په حوالې سره تمام مکاتب فکر ته دغه فتوا ورولېږله چې د یو سړي دا د عقاید د هغې باره کې شرعي حکم څه دی. مونږ خو ساتله چې دا خبره لا پټه پاتې شي، خو بهرحال د بنوري ټاون فتوا هغوی په خپله ویب سایټ باندې ورکړې وه، نو د هغې نه خوره شوله. دې منیر شاکر اول وضاحت وکړو چې یاره دا فتوا جعلي ده، کلیپ یې وکړو. مونږ ځان خاموش کړو، مونږ زه خیر وخت به راشي مونږ به دا هر څه وښایو، خو په هغې باندې چې کار ونه شو بیا په دغه کلیپ کې وایي چې یاره اوس دې طرف ته راغی چې په دې فتوا کې څه دي دا ما نه دي ویلي. نو زه ده ته وایم چې مونږ ستا یو کلیپ محفوظ کړی دی، انشاءالله د فتوی چې راپوره شي دغه یو کلیپ به مونږ وښایو. باقي دا خبره زه په دا میډیا باندې نن اعلان کوم، کوم څیزونه چې ما په فتوا کې لیکلي دي، استفتاء کې لیکلي دي، که دا څیزونه د په ویډیو کلیپ کې ما ونه ښودله زه د هر څیز جرمدار یم. خو دا خو تاسو کتلي وو سامعین چې دې سړي دا کوم څه چې ما لیکلي د دې نه زیات به تاسو اورېدلي. استفتاء چې ما مرتب کړله نن میاشتو مخکې، د دې نه وروسته 5-6 کلیپونه د نور هم راغله. بله ورځ دلته تازه کلیپ راغی چې په هغې کې وایي د صلات ترجمه مونځ کول دا د مجوسو ترجمه ده، نعوذ بالله. بله ورځ یې کلیپ راغی ان الله وملائکته یصلون علی النبي، وایي دلته د صلات معنا درود کول او دا د مجوسو ترجمه ده او دا غلطه ترجمه ده. د درود شریف نه مکمل په هغې کې انکار وکړو. خو بهرحال زه دې خبرې وضاحت کوم چې په فتوا کې ما څه کتلي دا لیدلي دي، دا هم او د دې نه نور زیات انشاءالله دا ټول موږ محفوظ کړي. که د خپلو کلیپو پیجونو نه ډیلیټ هم کړي، اوس به شروع سه ډیلیټ کوي به، خو انشاءالله موږ محفوظ کړي دي، درته به در وښیو په هغه وخت کې. دریم نمبر د نورو مکاتب فکر په حوالې سره غلط بیاني کړي ده. نو زه دا وایم چې نورو مکاتب فکر ته پته لري زموږ د هغوی په منځ کې اختلاف مذهبي شته دی، د دلایلو اختلاف تر حده پورې، د مذهبي اختلاف تر حده پورې، لیکن د ټولو ته پته ده چې منیر شاکر زموږ په دین پسې سپکاوی کوي، زموږ د دین په حوالې سره خلک مرتد کوي، ګمراه کوي. نو زموږ د ټولو مشترک مسله ده. بهرحال تا ته ضرورت نشته چې په دې وخت کې موږ د یو بل په خلاف باندې بړکا وکړي. بیا په دا بل خپل کلیپ کې دی وایي زه حدیث منم، زما باره کې دی چې دا حدیث نه مني، خو هغه احادیث نه منم چې دا د قرآن نه خلاف دي. نو ظالمه تا خو امام بخاري باره کې ویل چې امام بخاري د 9 سړي بچی دی، دومره الفاظ تا ویلي دي که نه دي ویلي؟ تا بله ورځ چې تا دا وویله چې د الله نه علاوه د بل چا سره محبت جایز نه دی، چاهې هغه رسول الله ولې نه وي، نبي ولي نه ویلي نه وي، تا دا نه ویلي. بیا چې درته موږ حدیث پیش کړله تا ویله په قرآن کې ما ته داسې آیات وښایه چې د الله نه علاوه بل چا سره محبت جایز دی. دا خو ته اوس تا ویلو که چېرې ما داسې محبت وایو هغسې محبت وایو، ستا کلیپونه موجود دي، انشاءالله ورځ موږ بیا راوباسو، دنیا به یې وګوري. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت دا احادیث د قرآن د کوم آیتونو نه خلاف؟ یا دل اول ویل قرآن یې د احادیثو غلام جوړ کړی، د روایاتو غلام یې جوړ کړی، د ابن عباس غلام یې جوړ کړی، د اکرمه غلام یې جوړ کړی، د مجاهد غلام، تا نه ویلي دا خو کلیپ کې ستا موږ سره محفوظ دی که نه؟ او بیا بله ورځ چې ستا دل ازار کې کلیپ راغی، هغه متفقون علیه حدیث چې ما انا بقاري اقرأ ما انا بقاري، تا د هغې باره کې څه وویله؟ تا وی چې وایي الله جبریل امین راولېږو نبي رسول ته چې اقرأ ولوله. تا وی د ځان نه جوړ شوي خبرې دي. که یو چا له انګریزي نه ورځي زه ورته یم چې انګریزي ولولو، نو خلک به ما ته نه وایي چې دا بېوقوف دی. دا د بېوقوفتو نسبت ته الله ته ونه کړو
او بیا ته ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل رسالت نه خو دا ټول خبرې ستاسو زموږ سره په کلیپونو کې محفوظ دي ان شاء الله ورځ په وخت راشي موږ به دا ټول وښیو. یو خبرې زه بله وضاحت وکړم، دا اوس چې کوم پښتون په نوم باندې خلک دي راجمع شوي زموږ پښتانه، هغه ښه دي یا بد دي، هغه هغوی خپل کار دی، زه هغې سره کار نه ساتم، نه په دې وخت کې زما مقصد دی چې د هغې بیان وکړم. البته زه هغه خلکو ته وایم په دې طرف د منیر شاکر بعضې ملګري دا غلط بیاني کوي ویره د ده خلاف د فتو تحریک هله شروع شو چې کله دا پښتنو به د تحریک سره ورننوتو. نو زه دې ته وایم دا فتوا دا ستاسو سره لا درنه شوی نه و، ستاسو سره دا تعلقات نه و شروع شوي، هغه وخت کې موږ د جوابات شروع کړي ځکه پښتانه یې ګمراه کول. او زه تاسو ته وایم په خپل سکونو کې دغسې خلک مه پرېږدئ چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کنځل کوي، هغه د متواترات دین سپکاوی کوي، هغه ګستاخي کوي لکه بله ورځ صحیح واقع وشوه. دغسې هم دا دی، دا سړی کله راشي ګستاخي کوي وایي را دې شي ما دې څوک قتل کړي، نو تا خو خپلې پیرې ته دنیا خلک ودرول، دا ځان نه لرې کړه، قسم دی که په ګنټه کې دننه ته خلکو قتل نه کړي، لیوني سپو مات نه کړي، بیا راسه ورته نوم بدل کړه. خو بهرحال ما دلته وضاحت وکړو، فتوې راغلي دي د مختلفو مدارسونه او را روانې هم دي، انشاءالله چې راشي مونږ به سره تمام مکاتب فکر میډیا ته به کینو، دا څیزونه به ورښایو، کتابي شکل کې هم راځي. او د استبتا چې کوم ما مرتب کړي و 56 عقاید مې ستا راجمع کړي دي، د دې نه پس نور هم تا دومره کفریات ویلې د شپږاته کلیپونه مونږ محفوظ کړي. بهرحال زما د کلیپ خلاصه دا ده، دا سړی اوله د دې نه انکار کوي دا فتوې جعلي دي، نو فتوې اوریجنل دي، فتوې نمبر هم پکې شته، هر څه پکې شته دی، مونږ سره راسره دي. بیا چې کومې خبرې مونږ ستا هلته لیکلي دي یقین وکړه مونږ صحیح ترجمه ستا بیا هم نه ده کړی شوي، ځکه چې کوم استهزایي لهجې سره تا هغه خبرې کړي دي، قسم دی چې څوک یې واوري تا مسلمان نه کافر هم دغسې نه کوي کوم انداز چې تا خپل کړی دی، په دغه کې خلک ګمراه کوي. خو بهرحال زه بیا وایم